Assalamu alaikum, dear students. In a series of video lecture, today we are going to discuss second model regarding the structure of plasma membrane, which is unit membrane model. تیر شوي ماډل کې اولنی چې کوم ماډل و هم ریجکټډ ماډل په لاست کې موږ ویلو چې هغه ریجکټ شوی او ریزن څه و د ریجکشن هغه هم ایکسپلین کړی. اوس دویم ماډل د هغې نه وروستو کوم چې چا پروپوز کړی یا د هغه چا چې پروپوز کړی د هغه ساینټسټ نوم دی رابرټسن او دی ماډل ته وایي یونټ ممبرین ماډل. اوس به په دې کې ډسکس کوو سیمیلریټیز د پریویس ماډل سره او د دې سره سره په دې ماډل کې چې کوم نوې خبرې رابرټسن کړل دي هغه به پکې هم ډسکس کوو. نو پلازما ممبرین از میډ اپ اف پروټین اینڈ فاسفولیپیډس. دا اولنی سټیټمنټ د پریویس ماډل مو او په دې ماډل کې هم سټیټمنټ دا دی چې کیمیکل کمپوزیشن اف پلازما ممبرین چې کوم دی هغه دی پروټین اینڈ فاسفولیپیډس. Whose arrangement of protein and lipid is same as in sandwich model. څنګه چې په سینډویچ ماډل کې arrangement of lipids and protein سیم هغه شان arrangement چې کوم دی هغه په دې ماډل کې دی. مینز اول پروټین بیا ورپسې نیکسٹ لیپیډز او بیا ورپسې پروټین. سیم ارینجمنٹ څنګه چې په پریویس ماډل کې هم سیم ارینجمنٹ چې کوم دی هغه اکارډنګ ټو رابرټسن یا یونټ ممبرین ماډل چې کوم دی په هغې کې هم دی. اوس ډیفرنسز څه دي؟ مین ډیفرنس دا دی چې اکارډنګ ټو دیس ماډل پروټینز آر بیټا فایبرس. اوس په پریویس کوم ارینجمنٹ چې پریویس چې کوم ماډل و په پریویس ماډل کې پوینټ دا چې کوم پروټین الته موجود نو هغه پروټین الفا ګلوبولر او دلته کې چې کوم پروټین موجود دی نو دا پروټین دی بیټا فایبرس. بل امپورټنٹ پوینټ ایکسترا پوینټ کوم چې ایډیشن دی د دې ماډل هغه دا دی چې د تھکنیس اف پلازما ممبرین نو هغه اکارډنګ ټو رابرټسن دی 75 to 100 انګسټروم او د دې سره سره په پلازما ممبرین کې په پریویس ماډل کې موږ ویلو چې پورز موجود دي چې د هغې نه سمال میټیریل یا لارج میټیریل کوم چې هغه پینیټریټ کیږي او د هغې نه پاس کیږي. نو هغه کوم پورس چې دي د پور سایز کوم پورس چې موجود دي په دې پلازما ممبرین کې د هغې سایز دی 7 to 10 انګسټروم. نو د پلازما ممبرین تھکنیس دی 75 to 100 انګسټروم او په دې کې چې کوم پورز موجود دي د هغه پور سایز دی 7 to 10 انګسټروم. نو دا امپورټنٹ پوینټ یا ډیفرنسز دي. ډیفرنس دا دی چې اکارډنګ ټو دیس ماډل پروټین چې کوم دلته کې دي هغه دي بیټا فایبرس. بل ډیفرنس پکې دا دی چې تھکنیس اف پلازما ممبرین په پریویس ماډل کې نو په دې ماډل کې دی چې هغه څو دی 75 to 100 انګسټروم. بل امپورټنٹ پوینټ چې پورس په پلازما ممبرین کې موجود دي او د هغه پور سایز چې کوم دی هغه سایز دی 7 to 8 انګسټروم. یو امپورټنٹ پوینټ بل ریګارډینګ د ډسکوري اف دیس ماډل یا د فاونډر اف دیس ماډل نو هغه چې کوم دی هغه دی رابرټسن. اوس ارینجمنٹ څه کوم دی هغه څنګه دی څنګه چې پریویس ارینجمنٹ او ایگزیکټلی هغه سي ارینجمنٹ دلته کوم دی. اوس ډیفرنس چې کوم دی هغه دی دلته کې په پریویس ماډل کې کدا څو ګورو نو سټرکچر اف پروټین موږ داسې منشن کړو لکه څنګه چې دلته کې دی ګلوبولر سرکولر شیپ پروټین. خو په دې کې او په پریویس ماډل کې فرق دا دی چې دلته کې چې کوم پروټین دی نو هغه پروټین بس هغه وي فایبرس تھریډ لایک پروټین. پروټین چې کوم موجود دی هغه پروټین دی فایبرس یا تھریډ لایک پروټین چې کوم دی هغه پکې موجود دی. ارینجمنٹ څنګه دی پروټین لیپیډز او لیپیډز فاسفولیپیډز هم اقا پوینټ چې لیپیډز آر امفیپیتھک ان نیچر مینز هیډ اینڈ از hydrophilic while tail end is hydrophobic. So protein then lipids again the lipids and next one is protein. نو په دې منځ کې موجود دي lipids او upper side ته او lower side چې کوم دی هلته کې موجود دي پروټین. پروټین کې ډیفرنس دی هلته کې پروټین ګلوبولر دلته کې چې کوم پروټین دی هغه دی فایبرس تھریډ لایک پروټین موجود دي. اوس نیکسٹ امپورټنٹ پوینټ دلته کې چې کوم دی په دې ماډل کې کوم ګورو دلته کې دا یو سبسټانس موجود دی دیس از واټر سولوبل اینڈ دیس ون از فیټ سولوبل. که تاسو وګورئ نو دا فیټ سولوبل کوم سبسټانس چې دی په اسانه باندې پلازما ممبرین چې دی هغه کراس کولی شي او انسایډ د سیل راتلی شي. که دا وګورئ دا دی فیټ سولوبل سبسټانس نو چونکې دا په فیټس کې ډیزالف کیږي نو دی په اسانه باندې دا لیپیډس چې کوم دي دا کراس کې داسې راشي او انسایډ د سیل راورسي. خو پوینټ دا دی دلته کې چې واټر سولوبل سبسټانس دی نو د دې که دا هیډ اینډ دی نو دا خو واټر لاوینګ دی چې واټر لاوینګ دی دا واټر سولوبل سبسټانس دا ایریا کراس کی. خو چې څنګه دی دې ځای کې ته راورسي نو دې پوینټ ته وګورئ دیس پوینټ از هایډروفوبیک.
هایدروفوبیک مطلب د دې چې دا د واټر هیټینګ نو واټر سولوبل سبستانس چې کوم دی هغه په دغه ځای کې سټک شي هغه بیا ډاونورډ یا انساید د سیل نشي تللی نو د دې ماډل د ریجکشن ریزن چې کوم دی هغه څه یو امپورټنټ ریزن چې کوم دی هغه دا چې دلته کې څه واټر سولوبل سبستانس انټری چې کوم دی هغه دی ماډل نه ایکسپلین کړي نو پوینټ دا راغلی شي چې د رابرټسن ماډل ولې ریجکټ شوی نو د رابرټسن ماډل د ریجکشن پوینټ چې کوم دی هغه څه اولنې پوینټ دا چې واټر سولوبل سبستانسز چې کوم دي هغه د هغې انټري چې هغه څنګه کیږي انساید د سیل هغه دې ماډل نه دی ایکسپلین کړي بل امپورټنټ پوینټ په دې ځای کې وګورئ پروټین اینډ فاسفولیپیډز کوم دا یو ورکوټیشن دی کې پورشن واخلو دیس مچ پورشن دا کوم چې ما انډرلاین کړ کوم دا پورشن واخلو او په دې پورشن کې ګورو نو ګورئ دلته کې لیپټ مالیکول 1 2 3 and 4 څلور لیپټس مالیکول موجود دي پروټین ته ګورئ 1 2 3 4 5 6 سیملرلی دلته کې 1 2 3 4 5 and 6 نو 6 او 6 12 پروټین شو او لیپټ مالیکول چې کوم دي 1 2 3 and 4 نو څه راځي پروټین 12 او لیپټس چې کوم دي هغه دي 4 نو د پروټین او د لیپټس چې کوم ریشو دا هغه دا 12:4 او دا کانسټنټ نو موږ په پراپرټیز کې ویلو چې پلازما ممبرین از ا ډاینامیک سټرکچر نو چې کله ډاینامیک سټرکچر دی په کار د چې دا کوم ریشو چې دا بیا کانسټنټ نه راځي دا چینج کیږي نو دې ماډل دام نه دی ایکسپلین کړي چې د پروټین او د لیپټس دا ویریشن به څنګه راځي نو دا بل امپورټنټ پوینټ چې د دې د وجې نه دا ماډل چې کوم دی هغه ریجکټ شوی دی په نیکسٹ ویډیو لیکچر کې به ان شاء الله مونږه سینگر اینڈ نیکولسن ماډل یا د موست ایکسپټیبل یا ماډرن ماډل اف پلازما